أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفوا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك متفق عليه. دیو خی دا دو احادیث مبارک معول وستا پدې یو حدیث کې خدا مضمون بیان ده چې وسړی منځ کوي خو چرته د مانځه نه اوده پاتې شي یا یوه ښځه ده منځ کوي مانځګزاره ده سپڼه نه ده خو اوده پاتې شي او چې راپاسي نو هغه هلته د مونځ ټایم تېر شوی نو دې په ذهن کې دا خبره راشي چې یاره اوس خو رانه ټایم تللی د پی به زه بیا وکړم یا ډولې نه کوم څه مسله به نه نو په دې حدیث کې دا مضمون د الله پیغمبر بیانوي چې د چا نه هېر شو مونځ چې مونځ مې کړی او که نه مې دی کړی شریف خان له یو خدای چې هغه ایسته پروت وي راپاسي نه هغه نه یادوي چې سړی اوده او د اودوالي په وجه ته مونځ به یې ضایع شي او یا تېر شوي دي چې مونځ مې کړی دی او که نه مې دی کړی وروسته ور یاد شي چې اوهو ما خو مونځ نه دی کړی نو چې څه ټایم ور یاد شو یا څه ټایم دی راپاڅېدو نو اگر چې ټایم پې اوښتی نو د دې بدله دا ده چې په دقه ټایم دی پاسي او خپل مونځ په دغه ټایم باندې وکړي بس د ده لپاره دقه ټایم شو دغه ټایم دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ما د امت نه یېر چې دی یېر باندې الله تعالی نیول نه کوي او خوب کې سړی په خپل خود کې نه نو په دې وجه باندې څه ټایم چې راپاڅېدو بس دقه ټایم باندې خپل مونځ وکړي ته وایې یاره دی به اوس جرمانه څه ورکوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې نه علاوه بل کفاره او جرمانه ډولې شته نه بس چې څه ټایم راپاڅېدو خپل مونځ دې وکړي وعن انس د حضرت انس نه روایت ده رضی الله تعالی عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من کم سړی چې نسیا یېر شو چې مونځ صلاتن مونځ چا نه مونځ یېر شو او نام عنها یا د مونځ په ټیم کې اوده پاتې شو فکفارتها نو د دې کفاره دا ده ان یصلیها چې اوس د دقه مونځ وکړي اذا کله چې ذکرها را یاد شي وفي روایت بل حدیث کې داسې دي بل الفاظ باندې داسې نقل دی دا حدیث چې لا کفارت لها د دې بله کفاره نشته الا ذلک مگر دقه کفاره ده چې دا مونځ بېرته رسره نه وکړي او دا دلیل ورلا حضرت ابو قتاده پیش کړی دی چې چونکه په قران کې دي چې واقیم الصلاه لذکری منځ کوه چې در یاد شمه دا ترجمه کړی ده
نو بس په دغه ټیم کې وریاد څه جمون بکې. دا دویم حدیث چې مې کوم لوست دی د حضرت علی په روایت باندې رضی الله تعالی عنہ، دا د درې وختونه داسې دي چې په هغې کې د مونځ په حواله باندې خاص هدایت ورکوي. هغه درې وختونه کم کم دي. ګوره زمونږ خلکو کې دا یو رواج دی چې جنازه کټ به راوړي او په جنازهګاه کې به یې ښودی او خلک به یې ګوري چې یاره ورېږه وینو، نو لیدلی نه فرض دی نه سنت دی، بهرحال حرام هم نه دي. او د هغه ځای نه ګنټه ګنټه مخکې به راغلي او خلک به انتظار کوي ورې خلک راځي. نو په دې حدیث کې دا الفاظ رالل چې کله سړی مړ شو او د هغه جنازه د منځه دپاره حاضر شوه، نو که بیا ټیم شوی او که نه شوی، اوس به ودرېږي مونځ پکې، بیا به جنازه ختمې. نو په دې وجه باندې دا پکار نه وي چې سړی په ګنټو باندې مخکې جنازهګاه ته خپل لاش راورسوي، د منځه دپاره پیش کړي، بلکې پکار دی چې خاص کم ټیم باندې سړی مونځ کول غواړي هغه ټیم لی راوړي. نو ثلاث لا تؤخرها، حضرت علی فرمائی وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړو چې ای علی کله چې درې څیزونه داسې دي چې په هغې کې به ګورې تاخیر نه کوې، وروستوالی به نه کوې، فوراً به یې کوې. کم کم دي؟ الصلاة اذا اتت، د مونځ ټیم چې کله شروع شو بس مونځ کوه، دا به نه کوې چې ورېږه پاسمه ورېږه پاسمه. تاسو چې اوس دې کور ته ورشئ نو دا بچي نوسي دغه شانې انګیندې ښځې لوڼه دا په دې کور کې د په شکل د چینجو په شان غونډېږي په دې بړستنو کې پاسي نه. نو چې کله د مونځ ټیم راغی نو دې ته به نه ګورې چې ورې وخت دی، فوراً به پاسي او خپل مونځ به کوې، د مونځ نه به ځان فارغې یو به دا کار وکړي. ثلاث لا تؤخرها، درې څیزونه دي چې په دې کې به وروستوالی نه کوې. الصلاة اذا اتت، یعنې کله چې د مونځ ټیم راغی مونځ به کوې. دویم والجنازة اذا حضرت، جنازه چې کله د مونځ دپاره حاضره شوه نو اوس به پکې انتظار نه کوې. ته وایې چې ما ټیم یې ښودی دی، نو ورته وایه ټیم بیا مږ ده چې یې ښودو دی نو هغه ټیم کې به جنازه راوړې. خو چې جنازهګاه ته حاضره شوه نو لا تؤخرها، دا بیا مه وروسته کوه. والجنازة اذا حضرت، جنازه چې کله حاضر کړی شوه بس فوراً به په هغې باندې جنازه کې. او دا دې وجې نه چې دا مړی مسلسل لګیایي چې ما خپل ځای ته ورسوه، ما خپل ځای ته ورسوه، کومې چې مقام دی هغه ځای ته یې ورسوه، د مستقلي ښودو کم ځای چې. والایم اذا وجدت لها کفوا، ایم وی بې واده نارینه یا زنانه ته، پښتو کې د دې لپاره لونډ او لونډه ټکی استعمالیږي. غیر شادي شده، نو کله چې تاسو په کور کې لور دا زوی دی او د هغې دپاره مناسب رشته راشي چې هغه د دې کف وي، کف مطلب دا د دې دپاره مناسب وي، نو بیا په دې کې وروسته لیت العل کول دا به نه کوئ چې ورېږه دا به نه کوئ، بلکې چې کله پوه شوې چې دا زما د لور یا دا زما د زوی اهل رشته ده، نو په هغه رشتې کې به بیا وروسته کول نه کوې، بیا به هغه رشته به ختمې. والایم اذا وجدت لها کفوا، او هغه بې واده بچی یا بچی چې د هغې دپاره کف میلاو شي نو په هغې کې به بیا صبر نه کوې، بیا به په هغې نکاح کوي. نو عن علی، د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت دی، قال دی وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لی، چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وی یا علی ای علی ثلاث لا تؤخرها، درې کارونه چې په دې کې به وروستوالی نه کوې. الصلاة اذا اتت، د مونځ چې کله د هغې ټیم راشي وروستوالی به نه کوې. والجنازة اذا حضرت، او جنازه کله چې د هغې ټیم حاضر شي هغه حاضره کړی شي. والایم اذا وجدت لها کفوا، او هغه بچی یا بچی چې د هغې دپاره ته کف ووینې
نو پاغي کې بعد د نکانا لم لیټ په کې نه کې حضرت عبد الله ابن عمر فرمایي چې الوقت الاول من الصلاه رضوان الله په اول وخت کې مونږ کول دا د الله رضا په اصليږي والوقت الاخر عفو الله او په اخر ټیم کې مونږ کول دا صرف ځان خلاصول په اول ټیم کې مونږ کول د الله رضا حاصلول او د اخر ټیم کې مونږ کول دا صرف اس ځان خلاصول حضرت ام فروه یو انصاری صحابیه ده او دا هغه صحابیه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړو نو هغه وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو ځل چاته پوښتنه وکړو چې ای الاعمال افضل کوم عمل ډیر بهترین دی نو قال پیغمبر علیہ السلام ول جواب ورکړو چې الصلاه لاول وقتها منذ خپل اولنی وخت کې په اولنی فرصت کې خپل منځ کول چې دی دا د ټولو نه بهترین عمل دی او حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ هم فرمائی چې ما صلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوقتها الاخره مرتين حتى قبضه الله تعالی حضرت عائشہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په د مرګ پورې په دویم ځل چرته مون نا وخت نه کړ دو ځل به چرته مون نا وخت نه کړ ټول منځونه به په اول وخت کې کول رست مونږ چرته رست کړه نه مرګ به راغی په دویم ځل چرته مون نا وخت نه دی کړ یو ځل دی مونږ دغه شوی دی خو به چرته رست نا وخت مونږ نه دی کړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين